سر جی نن سبا مونږ ګورو چې زمونږ کوم پولیسو ورونه دي هغې ډېر په تیزۍ سره لګیا ډېر مخکې نه خو نن سبا ډېر تیزۍ سره لګیا دي د منشیات کوم چې د معاشره کې خواري دي نه د هغې مخنیوي کوي نو سر دې باره کې تاسو د نوي کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ نارکاټکس چې کوم دي دا یو ناسوب دی دې کې اوس زموږ دا چې کومه نوی انسپکټر جنرال پولیس خیبر پختونخوا راغلی دی دیم د ویژن دی د دې هم دا وایي چې وایي دا نیټ ټیمان جوړ شوي دي په هر ډسټرکټ کې نارکاټکس ایډیکیشن ټیمز نو هغه صرف سپیسیفک د هغې دا کار دی چې نارکاټکس فری سوسایټي به ته څنګه جوړوي نو دې کې تاسو مالی چې دې کې واقعي زموږ ینګ بلډ هم په دې کې دی خاص کر د آی سی یو قسمه نشه راغلې ده چې هغې کې چونکې ډېر هغه چې ته کله د هغې ډیکټ شی کې مزه تا له ډېر زیات سرور پکې راځي خو دا ده چې د ینګ بلډ ته زما دا درخواست دی چیرې کو بده کې چې تاسو ملګری انوالو یغي مهرباني کوي دې راو باسي ځکه دا ینګ بلډ خو زمونږ دا دی چې دا خو زمونږ د ملک چلی ټیک شو نو چې هغه دغه طرف تلاړ شي دا خو د هغې د سټډي ټایم دی دا د هغې د ایجوکیشن ټایم دی چې هغې ښه ایجوکیشن وکړي او هغې چې کوم دی نو د دې ملک د بهترۍ دپاره بیا دا ډیپارټمنټ جاین کړي ځکه چې دا ډیپارټمنټس به دقه نوجوانان سبا زموږ دا فیوچر دی د پاکستان فیوچر دی دا نو دوی په کار دا دی چې دغه څیزونه روزي او دوی فوکس شي په خپل سټډیز باندې او خپل ډیسټینیشن یې مخې ته ایښي چې زه به دا ایجوکیشن کوم بیا به زه د ایجوکیشن د زما زه به بیا آرم فورسز ته ځم زه به بیا پولیس ته ځم زه به بزنس کوم زه به ابراډ ځم زه به ډاکټر جوړېږم زه به انجینیر جوړېږم او دا ټول دا څیزونه موږ صرف او صرف دې لپاره کوو چې موږ د خپل پاکستان چې کوم دی د دې موږ د عوامو خدمت وکړو نو په هغه په دې څیز کې ولګي په نشو کې تماشو کې ولګي دا خپل ډیسټینیشن به دې پاتې شي نو زه د خپل ینګ بلډ ته د جوانانو ته زه دا ریکویسټ کوم چې دا ګوره دا تاسو ته دا لږ ټایم دی درته د خپل فیوچر جوړولو لپاره او د پاکستان جوړولو لپاره تاسو سره دا لږ ټایم دی په دې کې تاسو سټډي دپاره لږ ټایم دی بیا تاسو نور چې کوم دی نو هغه پریکټیکل فیلډ ته لاړ شي هغه تاسو سره ټایم ډېر دی نو مهرباني وکړئ اوس تاسو په خپل ایجوکیشن باندې فوکس شئ د خپل ډیسټینیشن مخې ته کېږدئ چې په هغې باندې تاسو کامیابۍ طرف ته لاړ شئ او د ملک چې کوم دی نو تاسو خدمت وکړئ